نن ستاسې د پرمختګ 50مه ورځ ده. لږ په کراره ځو. د خان شهید د شهادت 50م کال دی. هلکه نارې مه وایئ، زه ښه وکړم. ورونو زه دلته خالي تقریر ته نه یم راغلی. تقریرونه ما ډېر کړي دي. نن زه د پرلط 50مه ورځ چې د خان شهید د شهادت 50م کال دی په دې اراده راغلی یم. ما تاسو سره وعده کړې وه. په قرآن کریم کې مولانا مینګل صاحب ناست دی. الله پاک وایي د وعدې پوښتنه به کېږي. ما تاسو سره وعده کړې وه چې دا تی چې کوم پرلط ایښی دی د کومو مطالبو دپاره چې مې ایښی دی، که ستاسې یاد دي په ورځ ما ویلی وو ما د ولسونو اتفاق د بري زیری تاسې ګل جهان ته وښوه. تاسې مطالبه د ځان نه ده، تاسې مطالبه د یو هیل نه ده، ستاسې مطالبه د یو خیل نه ده. ستاسې مطالبه دا ده چې د ظالم حکومتونو استازي زموږ د رس لارې تړي. د رس لارې چې څوک تړي هغه باچې څوک نه مني. هېڅوک په زموږ لارې نه تړي، هېڅوک په زموږ لارې نه تړي. FIR پلاني FIR پښتونخوا مليان پارټۍ، زه ملګرو ته چې د پښتونخوا مليان پارټۍ په لیکو کې دي دا کوم ټکان چې شوي دي د دې FIR باید چې پر DC پر کرنل پر عمل بلا وسي. زموږ بچیان داسې نه دي، زموږ بچیان داسې نه دي راوړي چې هر سپی به ټکان پر کوي، هر سپی به یې وژني. دا زموږ بچي دي، دا موږ په ډېره خواري لوی کړي دي. کرنل صاحب مهرباني کوه، برګېډیر صاحب مهرباني کوه، DC صاحب مهرباني کوه. یو بچی که زموږ ضایع سو، یو بچی که زموږ ضایع سو، ذمهواره یې ته یې برګېډیره، کرنله او DC صاحب. دا پښتو وطن دی، دا د انصاف وطن دی. خلک به دا نه کوي. چمن داسې بې حسابه نه دی. د چمن خلک داسې بې حسابه نه دي. دا د ښاغلو غړیالیو مبارزو پښتنو وطن دی. له دې ځایه څخه په بلوچستان کې ملګري ناست دي، بلوچ پښتون سنجاګر ملګري ناست دي. په بلوچستان کې د فرنګي خلاف اوله ناره د دې ولس پورته شوې ده په 1929 کې. اوله ناره د دې ولس پورته شوې ده. بیا چې هر وخت پر پښتانه تکلیف راغلی دی، بیا خاص کر پر دې پښتانه پښتون ولس بیا د چمن ولس د پارټۍ سره د خپل کام سره ډېر ټینګ لګېدلی دی. د خان شهید هېڅ ګناه نه وه. خان شهید د چا په کور نه و ننوتلی. خان شهید بېعدلي ماف د چا بېعزتي نه وه کړې. د خان شهید مرګ پر دې وسو چې د خپل ولس اختیار وشو او په ګډه وسو، په شر وسو. ګډ سره ملګري زموږ غیرته په مرګونو خلک وایي نه خلاصېږي. چمن پر ما حق لري. د چمن بحیثیت محمود پر ما حق لري. بحیثیت پارټۍ چمن پر موږ حق لري. بحیثیت ولسونو چمن هر وخت خپله قرباني کړې ده. هغه وخت چې خان شهید سو ما نه دي کړي، خو مجبور زه خبرې کوم. خان شهید سو، پاره کې شهید سو، په اشر شهید سوی دی. لاسونه یې معلوم دي هر څوک چې دي. تا خان شهید مړ کړي، بیا د چا سر په وږلو پاته سو، بیا د چا سر په وږلو پاته سو، د چا قبرونه معلوم سو. تر اوسه د مرګو ته پهلوانۍ، تر اوسه د مرګو دغه نه خېږي. په مرګونو خلک نه خلاصېږي. بیا زه
په الکشن کې ودرېدم زموږ حیا پکار دي خانشین د بل نه لاسه مړ وو په وینو لړلی وو پکار نه وه چې د زوی سره خلک درېدلي وای ودرېدل بیا د پورې خوا لیونیان ګرد سره کتار سو دا د باډر ګرد خلک یې ور وغوښتل که نورزی وو که اڅکزی وو که د اڅکزی ګټې پښې وې پلانی نه سردار وایي پاګل لیونی پلانی سردار وایي چې محمود ته به ووټ نه ورکوي محمود داسې او هغسې ګرد خلک رالو توانو اکا زوی رالی بل غریب مجبوره کړی و د مدې زوی خان رالی دا شی زوی خان رالی د نورزی خان رالی لیکن پښتون ولس دا ټولې خبرې ورکې کې او خانشین ته یې ووټ ورکوي د خانشین په وینو ته یې ووټ ورکوي او پارټۍ یې بچاو کړه د خانشین وینو ته ووټ د دنیا د لیونیانو خلاف خلکو واچاوه هر څوک مخالف وو نو په دې وجه د چمن ولس پر ما د محمود په حیثیت هم حق لري بیا عزیزانو چې غلطي وسوه زموږ پاچیانو غلطي وکړه دا وطن رمضان مېنګل ناست دی پښتون وطن و په کار ده چې په پښتانه کې دغه سوی وای زموږ د ولور څلور په منځ کې اختلاف راغلی بیا هېڅوک نه دي درېدلي بیا دغه پښتون چې پر چمن ولس درېدلی دی دا ولس درېدلی دی دا غږ به دې ته جنوبي پښتونخوا مه وایاست دا به جنوبي پښتونخوا نه بولئ نن د خدای فضل دی د پاکستان ټول خلکو مخ را کړی دي بل ځای د جلسې ځای نشته بل د چمن پر غلط دی مرداباد زنده‌باد عزیزانو رمضان مېنګل ډېره مننه دا د ټولو ملګرو ډېره مننه دا ټولو علماو چې د جمعې په لمونځونو کې هر وخت د فرغت حمایت کړی دی دا ټولو پاچیانو چې دلته یې مجلس کړی دی موږ د زړه د کومې شکریا ادا کوو موږ د ډېر احترام یې کوو ډېر دغه یې کوو عزیزانو خبره دا د دیني مسله ده دا د قرآن دغه د علما ناست دي که انسانانو مسله وي انسان معنا که انسان پر یو لار ځي که انسان یې ویلي دي مسلمان نه چې که انسانان پر یو لار ځي او لوړ جامع یې مخ ته ولاړوي د انسان د احترام دپاره شرعي مسله دا ده چې دا جامع ونړوئ انسان ته لار ورکړي ستا د مور تار د جامع یو زرګ دی ستا د مور مالیده د جامع یو زرګه ده انسان د لوږې سره مخامخ دی انسانان د لوږې مخامخ دي ستا د مور پاسپورټ په غاړه ایستل مور پاسپورټ به دې هم نه وي ته به هم نه یې خامخا به لار خلاصوې خامخا به لار خلاصوې عزیزانو موږ دې لپاره راغلي یو زه نن روان یم اسلام آباد ته پاکستان جازونه دي که وچې زه دا دپاره ځم مولانا فضل الرحمن سره خبره کوم نواز شریف سره یې کوم دلته ګردې پاچیان مې راغلي د دې سره یې کوم زه تمکین نه وایم زه ډېر خوار سړی یم خوار معنا ګزارې والا چمن خلکو همت کړی دی په ډېر عدم تشدد په ډېر لوی همت یې دا به ساتو ګوره که ته موږ مجبور وکړو پلانا صاحب که دا ګډ پښتون وطن موږ ته پرلط نه کوي زه بیا پښتو ولکه ووایم ګډ پښتون وطن بیا یوه دا خبره نو نه یم چې ما د چمن لار خلاصه کړه بیا به د پښتانه د اوبو خبره کېږي بیا به د پښتانه د وسایلو خبره کېږي بیا به د پښتانه په پاکستان کې د احتیاط دغه خبره کېږي د حق خبره کېږي د مصر لوی دغه چې و قسم دی چې هغه د خلکو ایږي موږ د خبر نه مجبوره کوي موږ خپل حق غواړو خامخا یې غواړو چې 200 ورځې هم داسې نه چې یوازې چمن زه خبرې نه شم کولی مشوره مې نه ده کړې صاحب له خلک یو مشوره مې نه ده کړې د پاچیانو سره ما مشوره نه ده کړې ما پارټۍ ته ویل دا جمعې پورې ورته ګورو دا راروانه جمعه دا راروانه جمعه زه نه یم خبر پرلط کمیټۍ هر څوک مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړي دې خلکو ته لار ورکړي که مې نه کول د دې جمعې پس د جنوبي پښتونخوا په هر ضلع کې به پښتونخوا ملایان پارټۍ د ډي سي او دفتر ته مظاهرې کوي هر ځای به فرغت وي هر ځای به بله ورځ وي مسخرې مې جوړ کړي دي دا یوه خبره عبدالباري وکړه عزیزانو دا داسې نه کېږي
موږ اصولحاله خلک لرو کورپتیان د پتیان خلک لرو زه خواست کوم داسې خلکو ته چې په ولس کې خلک یې پېژني په چا پورې د امانت خوندي دي پکار دا ده چې موږ اصولحاله خلک زکات یې بولي عشر یې بولي صدقه یې بولي خیرات یې بولي پکار ده چې موږ په لکونو په کورونو روپۍ جمع کړو دا غریبانو لپاره چې سهار ماښام دلته فرغت کوي بیا چې دغه کمیټۍ فیصله وکړي چې کوم کورونه د دغه حقدار دي ورونه زه د اسمان یې که د مځکې د دا فنډ لپاره 10 لکه روپۍ کوم هر سړی یې راوړي باري یې 10 لکه راوړي بل دې م راوړي بل دې م راوړي د 10 بالا وګرځو خو نظام یو دی فنډ غواړي چې دا زموږ غریبان خلک چې دا سهار ماښام گزاره یې نه کېږي څو 2000 کوره وي 3000 کوره وي نه ده ګرانه زه اصولحاله خلکو ته مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ چې د زکات پیسې په میدان کېږدئ قسم لکه په چمن کې یا لږ سره ښځه پاتې سي یا لږ ماشوم پاتې سي یا څوک وږی پاتې سي عزیزانو دې دپاره زه راغلی ومه دا خبره مې کوله موږ دغه نه یو دا کار چک روان دی عزیزانو ته به انشاءالله نه یوازې کېږي په مصر کې متامن سکویر والا کې څه والا انسانان راووتل موږ دې ته مجبوره یو موږ سره د خلک کښېني موږ خالي دا غواړو یو ډیورنډ لاین دی لاین خو پولې وې ټکې وې چاته معلومه هر چیرې شوه بیا تا پر موږ باندې دغه راوګرځول کپس د دې کپس په هاخوا زما مځکه زه دې مځکې له څنګه ولاړم د دې کپس شاوخوا ته پښو ږدم زما مځکه ده زما د پلار مځکه ده زما د نیکه مځکه ده زما معنا د دې ګوټو هیلو زه دا حق لرم په جهان په قانون کې زه حق لرم موږ دې ته مه مجبوره کوئ چې موږ د جهان عدالتو ته ولاړ شو بل څوک که تله که نه تله پښتونخوا ملیان پارټۍ د پښتانه د حقوقو دپاره بین الاقوامي عدالتو دروازه مټه کوي خامخا به ورته وایي موږ د اقوام متحده خوراک محکمې ته وایي چې مهرباني وکړئ دا دومره انسانان 50 کاله کېږي د لور سره مخامخ دي ولې کومک نه کوئ ولې لار نه راسئ ولې پر دې حکومت غږ نه کوئ اوس که ستا دا خیال دي زه ځان غټه خبره یې بولم ناروا یې بولم عزیزانو بده خبره یې بولم زه به د لوړي سره مخامخ یم ته به ما نه په لاهور کې پرېږدې نه به مې په کراچي کې پرېږدې نه به مې د کوچو د بلوچستان پر لار پرېږدې پر لسبیلا باندې نه به دلته لار راکوې بیا به ته دلته باچا یې دلته به ډیسي یې الکشن به کوې قسم دی چې الکشن و دغه دي ټول په دغه درو منډې خلک لیونی کوي چی شي الکشن ته د مور الکشن ته د مور باچایي ته د چیش باچایي کوې زه له تا چیش غواړم زه له تا هغه شی غواړم چې د زمانو زما حق و دا زما کور دا نږدې دا ته منډۍ دي په سوو دوکانونه عثمانزي په سوو دوکانونه جوړ کړي علیزي په سوو دوکانونه جوړ کړي دي ادیوزي په سوو دوکانونه جوړ کړي دي نورزي په سوو دوکانونه جوړ کړي دي زه د خپل دوکان نه ځم ځان ساتم له تا هېڅ نه غواړم بلکل ما وګوره په سپی مې ګوره که په سړی ګورې ومې ګوره زه خپل کلي له ځم ماښام بېرته راځم دا زما حق دی پر دې باندې تر هره ځایه عزیزانو تر هره ځایه موږ د دوی سره ځو خو د جنګ خبره اخري ده جنګ بیا بل شکل د خدای دې لرې لري یوه خبره بله خطرناکه ده عزیزانو د دې فلات سره تړلې خبره خو نه ده عزیزانو داسې معلومیږي بیداري وکړو دلته ټول کور یې ودان پاکیان ناستې دي مختلف ګروپونه دي مذهبي پاکیان دي مختلف پاکیان دي عزیزانو نن سبا داسې یو حال روان دی د مرکزي ایشیا دا د روس څخه ملکونه آزاد شو دلته ډېر ارزانه پټرول ډېر ارزانه بجلي ډېر ارزانه تیل ډېر ارزانه ګاز او دا زموږ افغانستان د دنیا ځان په نعمتو ډک بیا وزیرستان بیا دا ګډ وطن عزیزانو د دې باندې د لوی طاقتونو کش روان دی زموږ حکومت نه دی په اودس زموږ حکومت نه دی په اودس طالبان ته موږ خواست کوو طالبان مشرانو ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ ستی او د پاکستان د حکمرانانو د عقل امتحان دی که د چین او امریکې په کشف بګیر کې لکه روانه چې ده روس چین امریکا اسرائیل هندوستان ایران که د دې په کشف بګیر کې عزیزانو
موږ کښېوتو یو وار به بیا خدای مکه یو وار به بیا افغانستان دا زموږ مځکه د پښتانه دا به بیا د لویو سندانو د غوبل میدان یو وار مخکې بن لادن خدای خبر چیرې و افغانستان پر ټکوټ بیا بل وار 40 کاله د لوی جنګ تېر شو اوس بیا د استعمارچۍ روانې دي لکه پر دې وطن چې بیا خلک سره لپړي د چین او د امریکې په جنګ پر چیش به جنګ پر دې دی چې د دنیا چې څه په سمندرونو کې کار کېږي دې ته تر ټولو لنډه لار مشدرت تاجکستان او ازبکستان دې ته د ګوادر لار امریکا یا نور قوتونو په وژل دلوي نه سره پرېږدي که پاکستان حکومت دا غلطي وکړه خدای مکه دوی لګیا دي سهار ماښام په اخبارونو کې راځي وایي شپږ که دېرش تنظیمونه جنګي په افغانستان کې د افغانستان جنګي تنظیمونه چیرې وو طالب ټي ټي پي خو په دې جوړه شوه تا لکه غوث الله وویل که کوم ملګري وویل تا په وزیرستان کې خلکو د غونۍ ونیوې په زراو خلک دې مړه کړه رد عمل یې دغه و خود به خلک ورځېدلي تللي به یې افغانستان ته لیکن افغانستان دا نه کوي نه غلې ونې دي نه ماغزه خراب دي تا هېڅوک چوکته ته په لاس نه ورکوي دا کولی شي چې عزیزه دلته کښېنه توپک به نه اخلي عزیزانو پام به کوو موږ ګډ دا وخت د بلوڅو پټ ښکاره 15 تنظیمونو دي د جنګ ازبکستان تاجکستان کې 12 تنظیمونو دي د جنګ دلته نږدې ظلمونه نه اخلم کوټه کې 2 ډېر زورور تنظیمونه دي د جنګ موږ دغه سپېرې خولې ورته ناست یو دا تنظیمونه به خلک استعمالوي په وطن کې رمضان مېنګل به مهرباني کوي بلوڅ به مهرباني کوي که خدای مکه یوه بیا دا ځکه د امریکې د چین لکه اوس چې نښې نښانې راغلي دي دا د میدان جنګ شو بیا به موږ خوش په بلاخته کېږو عزیزانو پرلت روان دی پرلت موږ غلطه مطالبه نه ده کړې موږ د خپلو دنیا ته وایو موږ حق لرو 8 لارې موږ لرو له باندني بیا داسې واخه انګور اډه تر بیرمله تر تورخم او تر بولدکه 8 لارې موږ افغانستان ته لرو چې په کراچي باندې د پاکستان په معنا په کراچي باندې چې ته کم ټکس دا چې د اخر د ماسې پر بولدک واخه د ماسې پر باندني واخه د ماسې پر کمردین واخه د ماسې پر انګور اډه واخه بیا نو مزه یو ماسې ټکس واخه زه پر دا نظم د کراچي څخه نه راوړم ته ګرانه بیا د دنیا مارکیټونه د جاپان په شیانو د چین په شیانو د دنیا په شیانو ډکي ته وایي چې ته نه لرې که په سکر کې یو پښتون ناست تا دوکان ته لاړ شي که په حیدرآباد کې ناست تا په دوکان ته لاړ شي چای هوټل د چای هوټل دا ښکاره کړه په یونیورسي ورته وایي چې اعتراض سرټیفیکیټ زه به پنجاب درځم کوم ځای دی بیا استانبول کوم ځای ته بیا زه به پنجاب ته درځم چې زما نوم محمود دی د پلار نوم یې ګلصمد دی پلاني سړي زما ضمانت کړی دی نو زه په پنجاب کې دوکانداري کولی شم کوم خوا ته بیا استانبول دا ملک د 4-5 قومو ملک دی پنجابی پښتون بلوچ سندھی سرایکی که څوک پاکستان چلوي پاکستان خلک په دروغو چلوي بخښنه غواړم هېڅوک نه د خدای دا مني نه د قید اعظم دا مني چې ونه کوي په بېبخته خلک د پاکستان عین چې راواخې پاکستان پر عین لیکلي دي اسلامي جمهوریه یا پاکستان درې سره دروغ اسلامي ته ګټه دی ناستې چې دا ملک اسلامي دی اسلامي جمهوریه پاکستان جمهوریت یې چیرې دی پاکستان معنا د پاکو انسانانو کور دا یې پر عین لیکلي خدای پاک دا د خدای دا نه مني ظالمان رمضان مېنګل علما ناست دي قرآن کریم وایي واعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکړئ تاسې به تقوا ته نږدې شئ دا پاکستان نه مني محمد علي جناح په کوټه کې دغه کې تقریر کاوه د ژوندی و په کوټه کې د صاف کالج کې بیا مخکې د جرنیل منیر ایوب خان یا چا یو خبره یې اورېدلې وه محمد علي جناح په خپل تقریر کې وویل ول ما د ځینو جرنیلانو خبرې واورېدې دوی په سیاست کې خبرې کولې دا د دوی کار نه دی دوی به د عین لاندې اوسي سیاست د سیاستدانانو کار دی پاکستان کې به دغه نه کوي دا خبره نن هم
دا اوس الیکشن روان دی زه معافي غواړم زه آرمي چیف ته خواست کوم زه د فوج ISI مشرانو ته خواست کوم چې ستا خلک د غی نه دي ناست اوس هم خلک وربولي پر کوم سیټ ته درېږې تا ته به چیرې ووټ درکړو ته به هلته داسې کې وروره دا د آیین خلاف ورزي ده که څوک پاکستان بچاول غواړي یا یې چلول غواړي مخکې ما ویلي دي په جلسه کې مې وویل نن هم دا خبره کوم اوس هم بله لار نشته د پاکستان ټول سیاسي پاکیان د پاکستان جنرالان د پاکستان ججان د پاکستان تاجران د پاکستان ماهران دا به سره کښېني ګډ چې دا ملک څنګه چلوي خود به له غړیان هم ورسي غوث الله به هم ورسي فلانی به هم ورسي مولانا بنګل به هم ورسي سره کښېبنو چې څنګه یې چلوو د هغې لپاره اوله خبره دا ده چې دلته به آیین وي آیین به بالادست وي آیین به څوک مني پوځیان ملیشیاوي کرنیلان په سیاست کار نه لري او کې په لري دوی پوسه پاکستان یې پوسه موږ پوسه په پرلط کې پوسه بیا به سره لګیاوي کشف سره ورکوو زه دا خبره کوم مخکې ما نه ده کړې که په دې خلک خوا به دوي چې دا پرلط ګناه ده دا پرلط دا ګناه ما کړې ده زه پکې شامل یم بل هم ولکه پرېږدم نور کښېنوم خامخا یې کښېنوم او د موږ سره به کښېنم زه به نه یم ناست زه به نه یم ناست لیکن د خلکو سره به کښېنئ مهرباني وکړئ عزیزانو کاختۍ نیستۍ سره ډېرې سوي دي او سوداله خلک پیسې راوړئ چې دا خلک یو فنډ جوړ کړو بیا د غریبانو خلکو دا کار به جاري دا به جاري ساتو عزیزانو غټ خبرې زما نه دي زده بل څوک د پرلط والا سره تر اخره پورې ذکر نه ځي لا اله الا الله محمد رسول الله پښتونخوا ملیان پارټي به د تی سره دی ځینې کې دغه تر هره ځایه تر ښې خبرې زه نه شم کولی او که چیرې بیا چا زور کاوی بیا یې مړي کول داسې اسان زموږ بچیان نه دي راوړي نه زموږ بچیان د سپاند سپېله نه دي زه به د ډوډۍ خبره کوم زه به د روا حق خبره کوم زه به ځمځکې له ځم خپل دغه کوم ته به پر دې ما وژنې پو بیا به ته څنګه ښه روان یې بیا به څنګه خوند درکوي تا ته تې مړ که تاسو به خوند درکړي تې مړ که بل څوک یې ذمهوار نه دي که زموږ یو بچی چا مړ کړي دا بیا واورئ که زموږ یو بچی دا دوه کسه دي بلکل وکیلان دي د DPO خلاف د کرنل خلاف هر څوک چې ته وښایاست د هغو خلاف په عدالت کې بلکل سپریم کورټ کې موږ دغه کوو چې دا بدماشان موږ نه پرېږدي ودغه ته وام کار ته بیا که دوی جنګ کاوه جنګ بیا د جنګ خبرې وایي د جنګ پروژې خبرې ساتي پرېږدي جنګ نه کوو که کاوه زه خدای دې بخیر بیا د خدای خیر عزیزي وقت نه بعد غونې غټې غټې نه کوم صدقه کېږو څه وایي دا چک دی عزیزان خبره دا ده دا کار سم روان دی او د نیستۍ خبره پکښې ده زه بیا دا کوم چې موږ به حق کوشش کوو کویم جان کار سم سړی دی نور خلک دې ته پیسې جمع کوو بیا فرض که 50 کیلو بونۍ 10 کیلو بره 2 کیلو شنې چای 2 تورې چای 15 کیلو ټیم دا زما خیال په 10,000 کېږي د 10,000 یوه غوټه دا هر کور ته پر لس والا فیصله کړه چې فلانی کور زیات حقدار ده 2-3 کور به ایسه سمانه لري 15 کروڑ روپۍ دا کولی شو دا کوو وروره جنګ چې برابر شوي وي لکه مولانا منان صاحب وویل صبر مولانا صاحب تا لږ نرم ورته وکړه دوی به موږ ته خیرات نه راکوي دوی زموږ د کام سرمایهدار دي د دوی سره ډالر په کوټو ډک پراته دي پیسې به راکوي زموږ وږي به د وږي ساتي نور موږ د کام لښکر یو موږ به د مخ په سر کې جنګېږو دوی خپلې پیسې ګټي دا به سره کوو عزیزانو د دغه مجلس دی نور نه شم غږېدای زه پلاره ته ولاړ دی بیا سختې خبرې راشي هغه نه شم کولی پرون هم یې سړي څلور بچیان راوستلي وو دا ته یې واخلي په کور کې په دا 100 سپۍ ولکه ډوډۍ نو دی واچول یو خبره دا نه ده موږ دا کولی شو بازیر روشن د مغولو خلاف ګرد جنګ د خپلو ملګرو په زکات په پیسو او د عشر په پیسو کاوه نو عزیزانو به ډېره مننه کور ودار زه به 2-3 نارې به وکړو خدای دې خیر درپېښ کړي موږ ته سره درسره بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر شپه زوره نعره تکبیر د چمن د پرلط ټول اتحادیان غړي اتحاد
دسترخوان مليان من پاچای تاسو ټول چمن ولس زنده باد